د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه هغوی کو هغه دا چې کله دوی ته د الله د کتاب آیتونه ولوستلی شو نو کم خلق چې د آخرت نه منکر دی دوی به وی چې د دې قرآن مجید په ځای باندې موږ ته بل قرآن راوړه او یا چې دې په دې کې بدلون راوله تبدیلی راوله چې کم کې زموږ د خدایانو رد دی هغه ځایونه ترې لرې کړه الله تبارک وتعالی وفرمایل چې زما محبوب پیغمبر دوی ته ووایه ما سره دا اختیار نشته چې زه د الله په کتاب کې بدلون راولم د خپل ځان نه زه د نور څه پیروي نه کوم اتباع نه کوم سوای د وحی الهی چې کوم ماته وحی وشي او زه یریږم د دې خبرې چې د خپل رب نه فرمانی وکم د عذاب د ورځې د لوی عذاب نه یریږم نه چې کوم آیتونه مبارکه دي په دې لومبي آیت مبارکه کې الله تبارک وتعالی فرمایي زما محبوب پیغمبر دوی ته ووایه کچری الله تبارک وتعالی غوښتلی نو ما به دا نو لوستلی تاسو ته دا د الله تبارک وتعالی په خوښه باندې تاسو ته لولم او ما به نو خبر درکړی تاسو دینه او بیا یو ډیر اهم او غټ ثبوت او دلیل هغه د کفارو مخې ته کېښودل کېږي چې د هغې جواب هیڅ قسمه دغه مشرکینو سره دغه کفارو سره نو او موږ او تاسو دپاره قیامت پورې راتلونکي مسلمانانو دپاره دا یو ډېر لوی مثال او دلیل دی او دعوت فکر دی هر یو مسلمان لره چې څرنګه د الله محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه کفارو ته دعوت فکر ورکوي او ورته فرمایي چې ما ستاسو په منځ کې 40 کاله ژوند تیر کړی دی نو آیا تاسو کې عقل نشته تاسو څنګه دا خبره کوئ چې یاره دا پیغمبر دا د ځان نه جوړ کړی دی او دا چې دی اشعار دی شاعر و تخیل گیا دی کاهن دی جادوگر دی نعوذ بالله وغیرہ نو 40 کاله ما ستاسو په منځ کې تیر کړی دی په 40 کالو کې چرته تاسو زه د چا په شاګردۍ باندې لیدلی یم جواب راځي چې نه په 40 کالو کې چرته په دروغو باندې لیدلی یم جواب راځي چې نه په 40 کالو کې چرته د یو ګناه او د معصیت او د نافرمانی په حالت کې او بد اخلاقی په حالت کې چرته لیدلی یم جواب راځي چې نه هیڅ قسمه عیب نقص او کمزوری او کوتاهی په 40 کالو کې تاسو چرته ما نه ونه کتو نو افلا تعقلون آیا تاسو کې عقل نشته تاسو دا سوچ نه کوئ څرنګه چې حضرت ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ چې هغه وخت کې مسلمان شوی نو د کفر په حالت کې د هرقل بادشاہ هغه ته تپوسو کو چې کم کس ستاسو علاقې ته راغلی دی او د نبوت دعوا کوي چرته د د خلې نه تاسو دروغ اورېدلی دی جواب ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ اگر چې هغه وخت کافر دی مسلمان نه دی او په دې خبره باندې مجبور شو جواب ورکړي هغه بادشاہ ته ورته وی چې 40 کاله په مونږ کې د وخت تیر کړی دی خو په 40 کالو کې چرته د خلې نه مونږ دروغ نه دی اورېدلی نو دا هغه صداقت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او هغه امانتداری د دوانو جهانو سردار مبارک چې مشرکین او کافرانو به ورته صادق او امین ویل دې دو صفتونو په بنیاد باندې دوانو جهانو سردار په دنیا کې انقلاب راوست
هغه عظیم صفات دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام. یو په خبرو کې رښتیا ویل او دویم د امانت حفاظت کول. دی وجنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نه سوال کیږي چې یا رسول الله مومن بزدل کې دی شي؟ ارشاد فرمایي چې او یو مومن وي دا فطری خبره ده، کمزوري پکې وي، بزدلی پکې وي کې دی شي. یا رسول الله مومن بخیل کې دی شي؟ ارشاد فرمایل چې او ممکنه ده بخل اگر چې یو ډېر خطرناک روحاني مرض دی خو کې دی شي مومن کې وي. یا رسول الله یو مومن دروغجن کې دی شي؟ دوانو جهان سردار مبارک فرمایي چې نه، مومن دروغجن نشي کېدی، ځکه چې په کم زړه کې دروغ وي الته ایمان نه، چې کم ځای کې ایمان وي الته دروغ نه. نو لہذا قرآن کریم د صداقت کتاب دی. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل ژوند 40 کاله ورته د نمونې په تور باندې مخې ته کېښودو. فقد لبثت فیکم عمرا من قبله افلا تعقلون. بېشکه زه پاتې شویم په تاسو په منځ کې یو موده، تاسو کې عقل نشته. نو د 40 کاله ژوند د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د آینې په شانتي، د شیشې په شانتي د دوی مخې ته موجود و، د یو صفحې په شانتي د دوی مخې ته موجود و. او دقه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه مبارک ژوند، هغه اسوه حسنه صحابه کرامو ته منتقل شو. چې کله صحابه کرامو ته منتقل شو، رسول الله صلی الله علیه وسلم د صداقت بیتاج بادشاہ دی. هغه صداقت چې مونږ ګورو نو ابوبکر نه صدیق اکبر جوړ شو. دوانو جهانو سردار د عدل او انصاف پیکر دی. هغه عدل او انصاف د جسم په شکل کې چې ګورو نو حضرت عمر نه فاروق اعظم جوړ شو. د الله محبوب پیغمبر د سخاوت بادشاہ دی. هغه سخاوت چې د جسم په شکل کې ګورو نو حضرت عثمان غنی نه ذی النورین جوړ شو. او دغه شانتی د الله محبوب پیغمبر د جرأت او د بهادری او د شجاعت بادشاہ دی. هغه جرأت او شجاعت او بهادری چې د جسم په شکل کې ګورو حضرت سیدنا علی المرتضی اسد الله الغالب فاتح خیبر شیر خدا ته جوړ شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زهد او د تقوا پیکر دی. هغه زهد او تقوا د جسم په شکل کې ګورو نو حضرت ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ ته جوړ شو. او دغه شانت نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صبر او د حلم او د استقامت یو غر دی. هغه استقامت او صبر او تحمل چې د جسم په شکل کې ګورو حضرت بلال حبشینا مؤذن رسول جوړ شو. د بیت الله په چھت باندې خیجی او اذان کوي. او حضرت بلال هغه عظیم صحابي دی چې کله د مکی معظمي په کوڅو کې ګرځي داغه د خپو چاپونه او اوازونه د جنت هوري اوري. رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیاست بادشاہ دی. دنیا ته سیاست خودلې دی، خلافت خودلې دی، حکومت خودلې دی او یو نظام چلول ورته خودلې دی دنیا ته. او دقه نظام سیاست د نبی علیہ السلام چې د جسم په صورت کې ګورو حضرت سیدنا امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ هغه مبارک ژوند دی چې 18 سال پوری 64,65,000 مربع میل باندې خلافت کوي. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه مبارک ژوند هغه د قران کریم د علومو نه ډک دی. هغه علم چې کله مونږ تاسو د قران هغه علم چې د جسم په شکل کې ګورو نو مفسر قران حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ته ګورو. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فقاهت په دین باندې پوها او سمج دا انتهایی په عروج باندې دی. ټول دنیا ته د علم خودلې دی. د دوانو جهانو سردار هغه فقاهت او علم چې د جسم په شکل باندې قتل غواړو حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ هغه موږ تاسو ته ښکاری فقیه الامت دی. دقه شانتی د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه اسوه حسنه بعینه صحابه کرامو ته منتقل شو. څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خلق توی فقد لبثت فیکم عمرا من قبله افلا تعقلون. اے مشرکین سلویخ کال ژوند ما پتاسو کې تیر کړی دی. زما اخلاق، زما کردار، زما گفتار، زما معاملات، زما لین دین، زما ناس ولاړه، زما ود کېدل را پاسېدل
او زما ګریلو زندگی، زما فیملی لایف، زما سوشل زندگی، زما هر څه ستاسو مخې ته دی، تاسو کې عقل نشته؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم دقه اسوه حسنه چې کله صحابه کرامو ته منتقل شو، صحابه کرام به هم خلکو ته ودرېدل، ای دنیا خلکو کونو مثلنا، زمونږ په شانتې شئ. ابو بکر صدیق صداقت اختیار کړي، د عمر فاروق عدالت اختیار کړي، د حضرت عثمان سخاوت اختیار کړي، د حضرت علی المرتضی شجاعت ځان کې پیدا کړي، د حضرت حسنین کریمین او هغه جذبه جهاد شوق شهادت ځان کې پیدا کړي، د حضرت امیر معاویه رضی الله عنه هغه سیاست ځان کې پیدا کړي، او د صحابه کرامو په شانتي حسن اخلاق ځان کې پیدا کړي. مدینه منوره بازار ته چې یو کافر را دن کیږي، هغه سر ته رسید بازار، هغه اسلام قبول کړی وي د صحابه کرامو د معاملاتو د وجنه، د صحابه کرامو حسن اخلاق د وجنه. د ځنګل درندگان هم چې کله صحابه کرامو یو لخر التزی او اعلان کوي چې د ځنګل درندگانو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام نن دلته راغلي دي، په دې ځنګل کې شپه تیرې، تاسو د ځنګل خالی کوي. تاریخ په دې باندې شاهد دی چې هغه درندگان او خپل بچی په خلو باندې نیولې دي، خله کې نیولې دي، او د نبی اسلام صحابو ته هغه ځنګل هغه خالی کړی دی. دا څه شی؟ دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه اسوه حسنه بعینه صحابه کرامو ته منتقل شو. څرنګه چې د الله محبوب پیغمبر مشرکین مخ ته خپل کیریر او خپل کرکټر او خپل کردار مخ ته کیخدو، او فرمایل فقد لبثت فیکم عمرا من قبله افلا تعقلون. سلویخ کال جون زما تاسو مخ ته د صفحې په شان موجود دی، تاسو کې عقل نشته؟ په دې سلويختو کالو کې چرته می دروغ ونه وي، په دې سلويختو کالو کې چرته می تاسو امانت کې خیانت ونه کو، په دې سلويختو کالو کې زما د جبي او د لاس نه تاسو ته چا د شر او نقصان ونه رسیدو. نن چې زه د نبوت او د رسالت دعوا کوم نو دا برحق باندې وي، په حق باندې وي. لہذا د نبی صلی الله علیه وسلم هغه مکمل اسوه حسنه صحابه کرامو ته منتقل شو. صحابه کرام به خلکو ته مخ ته ودرېدل، په مجمع کې به پاسېدل، په بازار کې به پاسېدل، بادشاهانو مخ ته ودرېدل، کونو مثلنا، زمونږ په شان شي، زمونږ تربیت محمد رسول الله کړی دی، زمونږ کې اخلاق محمدی، صفات محمدی موجود دی، کمالات محمدی مونږ کې موجود دی. قیامت پر راتلونکي مؤمنانو ته دعوت فکر دی چې یو مسلمان به خپل عقاید، عبادات، اخلاقیات، معاملات، معاشرت، معاشیات، انفرادی زندگی، اجتماعي زندگی چې کله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مبارک سیرت مطابق جوړ کی، بیا خلکو ته ویل شي، دعوت ورکول شي، راشي زمونږ په شان شي. لہذا الله تبارک وتعالى د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ژوند د ټولو نه لوی دلیل په تور باندې په دې آیت مبارکه کې پیش کړی دی. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.